بند اکاؤنٹونه به کولاویږي صورتحال دا دی چې کوم اکاؤنټونه روان هغه بند دا د معاهده خلاف ورزي ده. موږ سره د وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت چې کوم معاهده ده په هغې کې یو شرط دا دی چې زموږ غیر ملکي طلبه چې کوم به مدارسو ته راتلل هغې ته به ویزې اجرا کې حکومت سهولتونه ورکړي، هغې ته به د 9 کالو ویزه ورکړي، تعلیمي ویزه د 9 کالو، ځکه چې زموږ هغه تعلیمي دورانیه ده، هغې ته به 9 کالو ویزه ورکړي او هغه طلبه به راځي تعلیم به حاصلي. لیکن چې کوم زمیني صورتحال دی حقیقي هغه دا ده چې زموږ هغه طلبه ویزې واخلي راشي دور د ایرپورټ نه هغه طلبه لیدو. دا د معاهدو خلاف ورزي ده. موږ نه یو پوهیږو چې حکومت څخه دا اختیار نه او هغې د چې کوم سکیورټي فورسز ادارې دي یا وزارت تعلیم هغې سره هغې باندې یو خبره نه شو منلې نو موږ سره دا معاهده سره کوله او د دې معاهدې څخه حقیقت پاتې شو یا د حکومت کوم اختیار دی موږ خو چې څه وینو هغې کې دا ده چې حکومت بالکل په دې معاملاتو کې کلي طور سره بې اختیار دی. حکومت هیڅ اختیار نشته ځکه چې موږ سره کوم نکاتو باندې معاهده شوې ده په هغه نکاتو کې په یو نقطې باندې هم تر اوسه عمل نه کېږي بلکې عمل د هغې بالکل خلاف روان دی. اوس چونکې زموږ حکومتونو کې استحکام نشته نن اخباري بیان دا دی چې جی وزارتونه بدلیږي نو زموږ وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت چې د هغې چې کوم وفاقي وزیر و شفقت محمود هغه وزیر داخله جوړېږي. ما ته داسې ښکاري چې اوس وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت چې بل چا ته لاړ شي موږ به د زیرو نه بیا شاګرد ځکه چې دلته د ادارو پالیسي نه ده دلته د افرادو پالیسي ده. دلته په پالیسو کې استحکام نشته، په پالیسو کې تسلسل نشته. موږ به بیا موږ ته دا پریشاني ده چې موږ به په یو حکومت کې د شوې معاهدې موږ به د زیرو نه بیا یو سټارټ ها بیا والله اعلم زموږ وزارت داخلې سره چې کوم معاهدې شوي دي د هغه معاهدو چې کوم مخکنو حکومتونو کې شوي دي هغه وزارتونو سره شوي دي حکومتونو سره شوي دي د هغه معاهدو څه حیثیت پاتې یا تر اوسه دې حکومت سره چې موږ کوم مذاکرات وکړل هغه به څه حیثیت پاتې زما په سمجھ کې دا خبره ده. نو ځکه حکومت سره چې کومې معاهدې دې نه مخکې شوي دي هغه معاهدو پاس حکومت نه دی ساتلی، د هغې لاد حکومت نه دی ساتلی. موږ همیشه ډېره مثبته رویه ساتلې ده. موږ هر حکومت سره مذاکرات کوي، موږ د هر حکومت هغه ناجایزې خبرې هم منلې، ناجایزې خبرې، ځکه چې موږ په دې ملک کې د دین کار وکړو، امن، استحکام، وحدت، اتحاد. موږ د دې داعیان موږ د دې خواهشمند لیکن موږ سره چې کومه رویه د حکومتي ادارو ده او د ریاستي ادارو ده خاص طور سره د حکومت او د ریاستي ادارو چې کومه مدرسو سره رویه ده هغه څه مناسب موږ نه دا مطالبه ده چې تاسو خپل په نصاب کې عصري تعلیم شامل کړئ. دې کې اوله خبره خو زه دا کوم چې که موږ نه دا ادارې د دې خبرې مطالبه کوي چې تاسو مذهبي تعلیمي ادارې خپل په نصاب کې تاسو عصري نصاب د ځای ورکوئ، نو موږ په دې مطالبه کې حق په جانب یو چې هغه پاکستان چې هغه د اسلام په نوم باندې جوړ دی او هغه یو اسلامي مملکت دی، هغې ته په دنیا کې د اسلام قلعه ویل کېږي. موږ په دې مطالبه کې حق په جانب یو
چې زموږ د سکول کالج یونیورسټو په هغه نصاب کې دي خاطر خواه دینی نصاب داخلي نصاب شي دین د داخلي نصاب شي چې کم از کم د دغه ادارو نه زموږ لوستونکي بچي وطنکي بچي هغه د دین د ضرورتونو نه کم از کم آگاه دي تر اوسه زموږ په ادارو کې دینی تعلیم لا دومره ځای نه دی ورکړی شوی چې هغه یونیورسټۍ نه ورته والا بچي هغه د دین د ضرورتونو نه وموږ نو موږ په دې مطالبه کې حق پچان دي لیکن مطالبه دلته چرته د حق مطالبه کله منل کېږي موږ یو طرفه تور سره دغه مطالبه ومنله زموږ مدرسې په پاکستان کې په سوونو مدرسې داسې دي چې هغوی سره سکولونه دي نه صرف دا چې سکولونه دي بلکې دا خبره په ریکارډ باندې ده چې زموږ په مدرسو سره کم سکولونه دي او موږ مدرسې چې کم نصاب لرو موږ په بورډونو کې زموږ بچي پوزیشن په پېښور بورډ کې د جامعه اسلامیه د هر کال په میټرک کې اف ای کې موږ پوزیشن لرو موږ یو دیني مدرسې موږ دلته خپل بچو ته ورو لیکن زموږ د بچو په بورډ کې پوزیشن راځي د اسلام آباد فیډرل بورډ کې زموږ د طلبو پوزیشن راځي د پنجاب په مختلفو بورډونو کې ملتان بورډ دی باولپور بورډ دی هغې کې نور بورډونه دي دغه شان راجای بورډ کې زموږ د مدرسو د طلبو په امتحاناتو کې پوزیشن راځي لیکن موږ نه مطالبه دا ده چې تاسو د اصلي نصاب داخلي نصاب موږ خو دا یو خپل ضرورت خپل د بچو ضرورت ځکه چې زموږ بچي د مدرسو نه وځي هغه د دین سره سره هغه د دنیوي تعلیم نه هم آراسته وي نو موږ دا وایو چې دا بچي به د قوم او د ملک ډېر بهتر خدمت وکړي دا زموږ خپل احساسات دي موږ دا سکولونه جوړ کړي دي د چا په مدرسو کې د سکول 15 کاله شوي دي د چا په مدرسه کې د سکول 20 کاله شوي دي د چا په مدرسه کې د سکول 10 کاله شوي دي دا سکولونه موږ په مدرسو کې مخکې نه جوړ کړي دي دا موږ د آرمي په دباو یا د حکومت په مطالبه نه دي جوړ کړي بلکې دا موږ خپل د بچو خپل ضرورت ګڼو چې زموږ بچي دي په دې نوو تقاضو باندې آګاه دي د دې نه او هغه د بهتر طریقې سره د دین هغه پیغام ورکوي په بهرحال حکومت وایي چې تاسو دیني نصاب د ځای ورکړئ نو موږ د حکومت دا مطالبه اگر چې موږ مخکې نه په دې باندې عمل کوو او چې دا د وزارت تعلیم تحت کو نو بیا به د مدرسو رجسټریشن د پاکستان مدرسه بورډ سره په بهرحال دې لپاره دا هم چې موږ به ریجنل آفیسز په پاکستان کې کولاو 12 اخباراتو کې دا هم راغلي دي دا به کم ښار کېږي لیکن تر اوسه هغه د خاطر کولاو شوي دي ما ته افکاراتو کې چې بنیادي خبره دا ده چې دې کې قانوني سقوم دی دې کې قانوني سقوم دی هغه قانوني سقوم به دوی څنګه دی څنګه کېږي دا خبره حکومت وکړه لیکن اول دا وی چې دا بورډونو سره کېږي نو زه د بورډونو چیرمنانو سره او هغې کې پېښور بورډ کې کېناستم او ما هغوی ته دا وویل چې تاسو زموږ رجسټریشن نه شئ کولی ستاسو پرواز چې کوم دی د بورډونو هغه انټرمیډیټ زموږ مدرسې چې کومې دي هغه درجه عالمیه پورې دي او هغه حکومت پاکستان ایچ ای سی هغه د ایم اے عربي او د ایم اے اسلامیات مساوي ګرځولي نو چې ستاسو هغه پرواز دی انټرمیډیټ تاسو به څنګه د هغه درجاتو چې هغه د بي اے برابر هغه درجاتو چې هغه د ایم اے عربي او ایم اے اسلامیات برابر دي تاسو به څنګه د هغې هغه رجسټریشن کوئ تاسو به د هغې هغه امتحانات څنګه اخلئ تاسو به هغې ته اسناد څنګه جاري کوئ دا بالکل یو غیر معقول خبره ده په دې کې هېڅ سنجیدګي نشته بل عجیبه خبره دا وه چې هغه میټینګ کې دي زما مخکې کوم فارم کېښودو د رجسټریشن فارم نو هغه رجسټریشن فارم د وزارت مذهبي امور نو ما وی تاسو رجسټریشن کوئ وزارت تعلیم سره چې کوم
رجسټریشن فارم دی هغه د وزارت مذهبي امور دی د هغې په هغه ټایټل باندې وزارت مذهبي امور لیکلی شوي دا څنګه نو دې سره د دې قسمه ټول جواب بیا زمونږ دې سره میټینګ وشو په اسلام آباد کې خیبر پښتونخوا هاوس کې هلته هم دو سره زمونږ د دې خبرو څه معقول جواب نه زما په ټي وي باندې هغه وخت کې د سیکرټري